شاکر منیر یو ویډیو او همدارنګه د عزت الله په نامه چې کوم مشهور وابي دی دغه ویډیو را لګلی چې دوی دواړه په جناب شمس المشایخ حفظه الله ورحمه باندې رد کړی نو دغه جواب غوښتی. زه به په لنډو باندې ووایم چې شاکر منیر او عزت الله وابي يهودي عمل اول کړی. هغه يهودي عمل دا دی چې د جناب شمس المشایخ خبرې کټ کړي دي، قطع وصل کړی، نیمه راخیستی او نیمه پریخي، او دا يهودي عمل دی. تؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، بعض منئ په بعض کافران کېږي. دا قطع وصل دا د یهودو عمل و او دوی دواړه د یهودیانو بچیان دي ځکه دغه عمل کوي. یوه دومه دا ده چې دوی په تصوف باندې رد کړی، شاکر منیر هم رد پې کړی، عزت الله وابي هم کړی. تصوف د قرآن د حدیث نه د اجماع نه د ټولو نه ثابت دي. په دې باندې په سوونو حوالې د قرآن آیاتونه هم شته، احادیث هم شته، مفسرین، فقها، محدثین دا ټول موجود دي، ثابت دي. دوی چې انکار کوي لکه د لمر نه چې سړی انکار کوي. دا دومه خبره. او دریمه خبره دا ده چې که چیرې په د تاسو دواړو په تصوفو کې په کوم شي باندې شک وي، دا ګز او دا میدان، عزت تا ته هم وایم او منیره تا ته هم وایم، که د تاسو د تصوفو په اثبات باندې شک وي، تاسو په جناب خلیفه صاحب باندې چې کومې خبرې کړې دي د خلیفه صاحب خبرې نه دي، د تصوفو خبرې دي. نو په هغې کې چې په کومه خبر باندې شک وي، دا ګز او دا میدان. که تاسو لرې خو د انټرنیټ د لارې باندې دا سهولت موجود دی چې موږ تاسو بحث وکړو او دا خلیفه صاحب چې کومې خبرې کړې دا به لکه لمر داسې درته ثابتوم. دا او بله خبر واروه د تصوف علم چې د تاسو جاهلان نه پې پوهېږئ. ابن العربي وایي، هغه وایي فتاوای حدیثیه یې را نقل کوي د قول چې څوک د موږ په اصطلاح باندې عارف نه وي، د موږ په اصطلاح کې د خبرې نه کوي. دا خو داسې دی لکه یو سړی انجینر نه دی انجینرۍ کې غږي، یو څوک ډاکټر نه دی ډاکټرۍ کې غږي. تاسو دواړه جاهلان یې، تصوف نه بالکل نه خبره یې او په تصوف باندې اعتراضات کوئ. نو اعتراض ته د تاسو اعتراض بې ځایه دی ځکه چې تاسو د تصوف په اصطلاحګانو د سره خبر نه یې او په دې کې خبرې کوئ. نو جواب دا دی چې یو قطع وصل کړي د خلیفه صاحب په خبره کې دا یهودي عمل دی. دوم دا دی چې ټولو تصوفونه هم انکار کړی دی، تصوف په قرآن، په حدیث، په اجماع، په قیاس، په ټولو ثابت دي. او دریمه خبر دا ده چې د جناب شمس المشایخ په خبرو په هر یو اعتراض لرئ، دا ګز او دا میدان رامخته شئ. که تاسو وایئ چې نږدې نه یو، د انټرنیټ د لارې نه به مناظره وکړو، انشاءالله دا به معلومه شي. او څلورمه خبر دا ده چې ابن العربي وایي، هغه وایي چې څوک د موږ په اصطلاح باندې نه وي غږېږي، هغه جاهل دی، احمق دی. نو تاسو پرې خبر نه یې، په دې کې غږېږي، دا د تاسو خپل حماقت دی. او د جناب خلیفه صاحب خبره دا د ټولو صوفیه، د زرګونو صوفیه کرامو خبره ده او په هغې باندې رد په شمس المشایخ دا په ټولو تصوف باندې رد دی او چې موږ جواب ته تیار یو. دومره راځم شاکر منیر ته یوه خبره کوم. شاکر منیره ته خو څه کوې؟ ته د ختم نبوت نه منکر یې، یو د ټولو احادیثو نه منکر یې، دوه د عذاب قبر نه منکر یې، درې د کلمې نه منکر یې، څلور د ایصال ثواب نه منکر یې، دا پنځه د تراویحو نه منکر یې او په فرضي مانځه باندې مسخرې کوې. او ته وایې چې خلکو ټول کتابونه علماو 15 جلده په مانځه لیکلي دي، یو جلد په معاملاتو لیکلی، مونځ دی څه شی؟ په هغې باندې استهزا کې د کراماتو نه منکر یې، د عذاب قبر نه منکر یې. نو په دغې عقایدو چې ما یو څو درته ذکر کړل، نور ډېر عقاید دي د تا، ټول ګمراه کون او ټول د اسلام نه وتلي. نو په دغې عقایدو ته د اسلام نه وتلی یې، د اسلام نه چې وتلی یې، نو موږ د تا سره د مسلمان په حیثیت خبرې نه کوو. ته د اسلام نه چې وتلی یې، د تا په شان د اسلام نه وتلي ډېر خلک په جناب شمس المشایخ باندې رد کوي. موږ هېڅ ګیله نه کوو. ولې؟ موږ د کافر نه ګیله نه کوو، موږ د مسلمان نه ګیله کوو. کافر خو دی د علماو، د اولیاو، د مسلمانانو دښمن. نو ته د سره مسلمان نه یې پاتې، ته زندیق یې. زندیق دې ته وایي چې دی کافر وي خو په ځان نه وي پوه، ته په ځان نه خبر، د اسلام نه ته وتلی، زندیق یې، واجب القتل یې. تا دا خبره کړې چې د حکومت خلک، حکومت د طالبانو د هغه خلیفه صاحب منې کړې خبرې نه. زه څه وایم؟ زه وایم د پاکستان حکومت اول باید تا راونیسي، پانسۍ دې کا بر سر عام چې بل څوک د اسلام داسې ګستاخي ونه کا. او که حکومت نه کوي ځکه اسلامي نه دی، علما باید راپورته شي، تا پانسۍ کا، مردار دې کا، ته واجب القتل یې، ته د اسلام نه وتلی نو زندیق یې. او دا د تا جواب شه، ته د اسلام نه ولې غږېږې؟ په تا کې د اسلام څه شی پاتې دي؟ اروپا د تا سره انټرویو کوي، خبرې کوي. ولې؟ د اروپایانو عقیده دا جوړه ده چې دا اسلام منیر اوس د اسلام نه وتلی دی، نو خبرې ورسره شروع کړه، نو چې سم د ده نه استفاده وکړو او د اسلام بدنامي پرې وکړو. اوس اروپایان د تا سره مرکې کوي. افسوس دی چې د کافرانو تا ته هیله پیدا شوې ده چې دا سړی د اسلام نه وتلی. دا د تا جواب. او که هر اعتراض په خلیفه صاحب لرې، دا ګز او دا میدان رامخته شه. تا دا مخ په قرآن کې شته، دا برید په قرآن کې شته،
دا ته چې کومې خبرې کوي او په اسلام استهزاء کوي راځم عزت وابي ته مې مخکې هم چیلنج ورکړی وه په خلیفه صاحب پسې درواغ ویلي وو ما چیلنج ورکړی وو په کتاب باندې درواغ ویلي وو ما چیلنج ورکړی وو چې د اګز او د میدان راشه اوس هم تښتېدلی دی دا چیلنج مې په قرض دی عزت کوي څوک عزت چې دی ازاربوز دی دا اول په پاکستان کې پېښور کې د هلکانو سره کرکټ کوه او ګیره پاکه خریلې وه پاکه بیا لاړ لندن ته په لندن کې شراب څښل دا یوه خبره دا د یوه سړي خبره نه ده چې کله ضرورت شه زه به په 100 نفره په شاهدانو درته ثابتوم لندن ته لاړ هلته اوسېدله شراب یې څښل داسې زناوې به یې کولې چې حکومت نور ورنه تنګ شه څو ورځې به د شرابو په نشه کې پروت وه او زناوې به یې کوې د اواز چې داسې شوی دی لکه زور جنریټر چې غنګه 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 دا ولې شراب یې څښلي دا شراب څښلي دا شرابخور وه دا کلیوالې وایي ازربوز یو څه وخت وروسته یې سړی را پیدا شه دومره ګیره یې پرېښې ده راغی او د وابیت لپاره کار شروع کړی دی وابي شوی دی او پلار ته هم کافر وي نیکه ته هم کافر وي ورور ته مور ته ټولو ته کافر وي او بیا یې څه وکړل یو ډېر نادره کار یې وکړه زړه ښځه یې راونیوه خپله ښځه یې سنت یې کړه عزت ته پوښتنه کوم په کوم هسپتال کې دی هغه که سنت کړله تا خو نه شوی سنت ته خو ډاکټر به نه وې که نه ډاکټر نه یې چېرته دي سنت کړه ته د خدای نه حیا نه کړې چې بوډۍ ښځه دې راونیوله سنت یې کړه دا خپله ښځه دی او بل دی څه وایي په ټولو ویډیوګانو کې وایي چې بې ادبي ما د قرآن ښکلول ناروا او بدعت دي او د ښځې فرج هغه څټل روا دي دا عزت دی تاسو د دې خبرو ته هم غوږ نیسئ نو د دې اواز چې دی دا شرابو ور خراب کړی دا شرابي دی نو د تا تاریخ ماته معلوم دی څومره خبرې دي چې په خلیفه صاحب څه کړی ټول د درواغ کړي دي ټول د دجل کړی دی خطه وصل دی کړی تا ته مې هم چلنج دی منیر ته مې هم چلنج دی چې هره خبر دی په خلیفه صاحب وي د اګز او د میدان رامخته شئ خلکو ته وایم د دې خبرې مه اروئ څوک چې د دې خبرې اروي هغه به دغسې ګمراه کېږي لکه دوی دواړه چې ګمراهان دي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته